انتهائی محترم مسلمانانو د ذوالحجې اولنۍ لس ورځې زموږ ستاسو د مسلمانانو د ډېر عباداتو سره تعلق ساتي. هغه عباداتو کې یو اهم عبادت په دې وخت کې د قربانۍ عمل دی. تاسو کتلی دي دې وخت کې دنیا کې څلور قومونه آباد دي. یو ته یهود ویل کېږي، دویم ته نصارا ویل کېږي، دریم ته مسلمانان ویل کېږي او څلورم ته مشرکین ویل کېږي. او دغه څلور واړه قومونه حضرت ابراهیم علیه السلام ته خپل نسبت کوي. یهود وایي هم د ابراهیم علیه السلام پیروکارو، نصارا هغوی ته خپل نسبت کوي، مسلمانان هم هغوی ته خپل نسبت کوي، مشرکین هم خپل نسبت کوي. لیکن محترم دنیا کې دعوه بلا دلیل، یعنی چې یو څوک دعوه لري دلیل ورسره نه وي، د دنیا په هیڅ قسم عدالت کې رقبلیږي. تاسو که د ابراهیم علیه السلام د ملت اصول وګورئ، هغه درې اصول دي. په هغه اصولو کې اول نمبر توحید دی، دویم نمبر د توحید او د دین او اسلام لپاره هجرت کول دي، او دریم نمبر قربانی ده. عالمی دنیا کې که دیو کې تاسو وګورئ، یهود او نصارا مشرکین درې واړه یو هم په دغه باندې عمل نه کوي. د توحید عقیده کې وګورئ، دغه رنګې هجرت کې وګورئ، په دې وخت کې په پوره دنیا کې صرف او صرف مسلمانان دې په دغه باندې عمل کوي. او دریم نمبر کې که تاسو راشئ قربانی، په دې وخت کې د قربانۍ دغه عمل هم صرف او صرف مسلمانانو ژوندی کړی. دغه نور اقوام چې په دنیا کې د آسماني دین پیروکار ځان ته وایي، هغوی قرباني کول خو څه بلکې الټه د هغې دپاره د رکاوټ جوړېدو کوشش کوي. الټه مسلمانانو په لاره کې د خنډ جوړېدو، د شکوک او شبهاتو د وراچولو کوشش کوي چې قرباني ختمه کړي. او په دغې حوالې سره محترمو ابراهیم علیه السلام ژوند او زندګي زه تفصیل که بیانوم شروع کوم څو ګنټو کې نه ختمېږي. د دې وجې نه هغې ته نه ورځم. مخکې کارونو کې د څو جمعې باندې ما شپږ اته جمعې تفصیل کوو، لیکن دا جمعې محترمو ټایم شته دی. د دې وجې نه صرف هغه سرسري او بنیادي خبرې رااخلم ستاسو په وړاندې عرض کوم. قرباني محترمو دا د سیدنا حضرت ابراهیم علیه السلام سنت انشاءالله فضایلو کې به د اختر په ورځ تاسو ته ووایم. صحابه کرامو تپوس وکړو ما هذه الاضاحی یا رسول الله، د الله رسول د قربانۍ حقیقت څه دی؟ نبی علیه السلام جواب ورکړو هو سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د نیکه ابراهیم علیه السلام سنت. دویم نمبر محترم قربانی دا د اسلام په شعارونو کې، په شاعرو کې، په نښو کې یو لویه نښه ده. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. الله فرمایي والبدن جعلناها، دا قربانۍ دا ما ګرځولې دي ستاسو دپاره، لکم ستاسو دپاره من شعائر الله، د نښو د الله نه، د شعائرو د الله نه، او لکم فيها خیر، ستاسو دپاره په دې کې ډېر زیات خیر دی. او بیا د شعائرو د الله د نښو په باره کې قرآن مجید دویم ځای فرمایي وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. چا چې د الله د شعائرو د نښو د هغې خیال یې وساتو، د هغې احترام یې وکړو، د هغې تعظیم یې وکړو، دا د زړونو د پرهېزګارانۍ نه دی. یعنې نسبت یې زړه ته وکړو، کوم چې د زړه بادشاه دی ګویا کې د ټول بدن دا د تقوا نه مجسمه ګرځېدلې ده. او محترمو هغې باندې دلایل تفصیلات اغزیات دي، لیکن انشاءالله ورځ هغې ته به بیا ځو. صرف دې ته راشي د قربانۍ مشروعیت دا په قرآن سره ثابت دی، احادیث مبارکو سره ثابت دی، او په اجماع د امت سره ثابت دی. قرباني محترمو د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی، دا واجب دی. واجب هغې عمل ته ویلی کېږي، یو ته مونږ فرض وایو، بل ته مونږ واجب وایو. د واجب فرض په باره کې مونږ په خپلو کتابونو کې زموږ علما لیکي ما ثبت بدلیل قطعی لا شبهة فیه، دا چې په داسې دلیل سره ثابت وي چې په هغې کې څه قسمه شبهه نه وي، نه په ثبوت کې شبهه وي، نه په دلالت کې شبهه وي. او بیا واجب چې څه نسه په ثبوت کې یا په دلالت کې شبهه راغلي معمولي، بیا مونږ هغې ته واجب وایو.
په عمل کې فرض او واجب دا یو مرتبه لري، لیکن په اعتبار د حکم سره به دواړو کې فرق راځي. د فرض منکر کافر دی، د واجب منکر د گمراه دی. نور په اعتبار د عمل سره که فرض چا پرېښود دام ګناهګار دی، که واجب یې پرېښود دام ګناهګار دی. نو قرباني دا واجب دی. اول نمبر قرآن مجید کی کتھا سے ہوئی اللہ رب الجلال فرمائے فصل لربک وانحر، تمنس کو پنوم دا رب خبل وانحر او قربانی کو. تقریباً تمام مفسرین و بلکہ گنو صحابو تابعینو چاچا قرآن دا نبی علیہ السلام نے ازدہ کردے دے او چاچا قرآن اگا دا صحابہ کرامو نے ازدہ کردے دے اگر طول فرمائی فصل لربکا دا دینا دا اختر منز مراد دے او دا ونحرن قربانی مراد دا. یعنی پدغا آیات کی رب ذوالجلال دا اختر دا منز او دا قربانی حکم کردے دے. نسم چے دا اختر منز مونگ واجب کرو دا سی قربانی ہم مونگ باندے واجب. منستاسو دے علاقے کی اوڑے ملحد اسی د مولوی شاکر په نوم باندې چې دی وخت په ګڼو شرعي اسلام نه انکار کوي، متواترات دین پسې هغه خبيث استهزاء وکړي. تیر اختر کې ما اورېدو روسته ما دا کلیپ اورېدو دی خو وایي صرف موږ دپاره قرآن بس، که په احادیثو کې د قرآن تفسیر شوی دی هغه هم نه مني، که صحابه کرامو د قرآن تفسیر کړی دا ظالم هغه هم نه مني. ما ویله چې اوس به دی د اختر دپاره څه وایي نو هغې کې وایي یاره دا د اختر منظم نپل دی خوی دا مونږ چې په جمع سره کوو د دې مطلب دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل صحابه کرام د دې لپاره راجمع کړل چې د یو بل حالات وګوري، د یو بل حالات وګوري چې کوم پکې غریب دی چې هغه سره مو تعاون وکړي، د مالدار خلک د هغه سره ښېګړه وکړي. نو ما وایي دې خبیث ته وګوره بس نور کله خو تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل داغه قول داغه قرآن د پاره تفسیر نه ورو په دې وخت کې تر هغه مستقل یو واجب او پر ثابته پر حکم ضرور باندې کی دې وخت کې یقین وکړه فتنګر سره کلم دین نه ور سره فتنګر خلک چې او یو څه زره وخت به نور باندې اعتراضات شروع کی تکور نوز د قربانۍ ته پوسو کې دا تیر اختر کې تاسو ته ما ویلو د صدقۃ الفطر ته پوسو نه وکړو مخکې غوړې اعتراض کو شهر كتب الله علیکم صيامه وسننت لكم قيامه. نبی علیہ السلام د ځان نه اوسې نشه مخ نبی علیہ السلام په خپل اوسې نشه مقرر کولې دا اتارټي د غسر نشته، لیکن صدقۃ الفطر کې ته بیا ته مجبور وې ځکه ګېډه دې پېډ کېدا جبونه دې پېډ کېدا په قربانۍ کې ورته ته بیا مجبور وې د اختر په منځ کې ور سره ته بیا مجبور وې دا هغه فتنګر دي چې خپل ځان نه خوري جوړ کړي په خپل عقل په بنیاد باندې احکامات پرس کوي، د خپل عقل په بنیاد باندې د اسلام د احکاماتو انکار کوي. د خلک بارے رسو په قربانۍ کې ورنمو ته وسته سه د احکامات تر چرته نه راوړي حدیث مو ته منی نه او وسه بل تیر هفته کې یو دل ازار کلیپ کړو ول د رسول مثال خو صرف د ټاکی دی او سے میری محض نے صرف خبر راوڑی ذکر رسول مطلب دا دے چا بل چا لے گئے نمور باندې جواب کو 27 منٹ زما کلپ پر باندې راغله دي ویرا ک رسول د الله حکم قران راوړي خو رسول له ک رسول د الله حکم قران نه راوړي خپل خبره کې د رسول الله نوز بالله نو مولا تفسیرا به جواب ورکو او بیا دا خبيث سره دلیل سره ویرا اطیع الله یو لغوی معنی را واغستره د رسول معنی د لګلې شوی لغت کې بلې اطیع الله و اطیع رسول اولی الامر بالکل اصل اطاعت د الله دی، رسول او اولی الامر بادشاہان د دې اطاعت به هله وی چې الله خبره کوي بس. نو کې تاسو د پیغمبر حدیث به کې باندې خو بیا د بادشاہانو حدیث هم باندې نو کله بادشاہانو حدیث نه باندې پیغمبر حدیث د کوم ځای باندې نو ما الحمدلله ته جواب ورکو ما اول خبره خدا دا چې شریعت کې اعتبار لغوي معنی لري نه اصطلاحي معنی لري ورنه د موږ معنی تحریک السلوات کو ناټي خو زبردست موږ نه انکار وکړو لغوي معنی له اعتبار وکړه د حج معنی د قصد کول بس قصد وکړه د حج له دومره تکلفات د سره بارکه د روزي معنی د صوم امساک و من تم تا خوراک سیاق نظام ورکو د جمانه بس دغه روزه سره اصطلاحي معنی نه چې تا انکار وکړو د سره بنیاد دي ختم او دیم نمبر د اولی الامر مبارک نص موجود دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه او د اولی الامر مبارک دغه نص نشته لهدا د قسم کې ظلم وکړو بل هغه خپل ځای باندې
زغه تفصیل ته نه ورځم خدا خلق خپل ځان نه الہ او معبود جوړ کړل دغه په بنیاد ما نه ټایم سي خبرې پاتې کیږي هم دي دیو جن کنه په دغه فتنه باندې ما ژوند تفصیلی خبره وکړه بره نو اول نمبر د قران نه راغلي فرضیت ثابت دي صحابه کرام او احادیث کې راغلي لپاره تفسیر شوی دی چې فصل لربک وانحر تصلی د اختر مز مراد دی او د ونحر نه مراد قربانی ده نو امر راغله دی امر د وجوب د پاره راځي دویم نمبر ابن ماجه او مسند احمد کی حدیث موجود دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من کان له ساعت د چا چې وسوي طاقت وی د دې باوجود ولم یضحی قربانی ونکړه الله پیغمبر پرم ولا یقربن مصلانا دا سړی د زمون ایدیات نه راځي دومره سخت وعید دی الله پیغمبر براءت کوي دا غچا نه سره د وسنه د قربانی وکړي دغه څه وعید خو ناراضي مگر دا په پرخودو د وجوب واجب باندې راځي علامه زیلای فرمای ومثل هذا الوعید لا يلحق بترك غیر الواجب دغه څه وعید دا په واجب په پرخودو باندې راځي بغیر واجب باندې کلم راځي او دریم یو حدیث کې راځي مخنب ابن سلیم رضی فرمای كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه فقال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحيه نبی رسول الله اعلان وو خلقو پتاسو کې بکم کور کې چې څوک مالدار کسي باغ باندې قرباني لازم ده امام اعظم ابو حنیفه فرمایي دلته لفظ د حلال راغلی دی حلال د الزام او د وجوب د پر راځي د حدیث نه معلومه شولا چې قرباني واجب ده او حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحم الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې لس کالو او لس کاله قرباني کړې دی یو کاله قرباني نه ده دا ټول عمر په دې باندې دلالت کوي چې قرباني واجب ده او واجب سیز بچا باندې واجب ده په هر عاقل باندې په هر بالغ باندې عاقل بالغ آزاد مقیم صاحب نصاب عاقل په لیونی باندې نشته بالغ په نابالغ باندې نه ده واجب آزاد په غلام باندې نشته واجب ذکر غلام سره خپل مال نشته او څلورم نمبر مقیم په مسافر باندې قرباني نه ده واجب او پنځم نمبر صاحب نصاب چې سره د نصاب خاوند نه په د باندې قرباني واجب دا نصاب څه د ذخیره کې راځي تفصیل کوو وروسته ان شاء الله لیکن خو په دغه کې محترم وو احادیثو کې په دا موقع باندې تاسو وګورئ د قرباني دومره زیات فضیلت راغله د انسان بل ورځ تاسو ته وایي یقین وکړه په دې ورځ باندې د مجاهد جهاد دغه خپل وینه دی ولم د الله دربار کې دومره مرتبه نه لري څومره چې الله په حکم سره انسان د ساروي علالي او دغه وینه دی څومره چې الله دربار کې دا وینه چرته د دې ورځ خصوصي عمل هم دغه دی چې د رب په حکم باندې مونږ چاړه راوالو د ساروي عمرې باندې راکړو دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث درته وې نبی علیہ السلام ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق دو الله رب الجلال ته بده ورځ د غټ اختر په ورځ باندې د ساروی د وینو تیولونه زیات بل هیڅ عمل زیات مقبول الله ته خوښ نشته دا الله ته خوښ عمل نه بده ورځ باندې رب الجلال په دې باندې دومره لوی اجر ورکړي یو کس غریب دی د دې باوجود د قرباني کوي یقین وکړي روایتو کې د دې دومره لوی فضیلت راغله دومره لوی فضیلت راغله چې انسان اندازه نشي کولای یو گزر د امام احمد ابن اسحاق رحمه الله هغه زما یو ورور فقیر ول هر کال به ګړه لاله د فقر باوجود غریب د روټي وسنه کېدو لیکن قرباني به کول هر کال ول کله چې وفات شو ول ما دوه رکعات نفل وکړه الله ته دعا وکړه یا الله ماته حالت را وخه به حالت کې تا ور سره سمو عمل کړی دا ولزه چې کله ودسم دا ولسه حالت کې ماته الله په خود کې راخی دا خوب شپږ سلوي ختمه یې د نبوت شپږم 46 حصہ دا مبشرات کی زیر دی الرؤیا صالحه من الله حدیث کې راځي نیک خوبونه د الله تعالی طرف لري ولویګا د خوب کې ورم د حشر میدان دی ما مې د خپل رور نه تاسو په زما دا رور په خسته اسباب د زور دی مخې ته اسونه ولړ دي زبردست خسته بل ما نه تاسو کو الله پلان کې رورا الله در سره سم معاملې وکړه بل ما ته جواب راکو بل ما زعلو بخلما بل ما تر په سبان دی وخلو ډېر سخت ورځ ده بل ما ته ول چې یو بډای و او ډېر کمزوري و هغه سره ما یو درهم زیات نه یو درهم ما یو درهم تعاون ور سره کړو مدد مو ور سره کړو اخلاص مو کې رب ذل جلال زباغي باندې وخه
کله به یو څیز کې اخلاص وي یقین وکړه لوی غار سونه به ته صدقه کې لیکن په دغه کې هغه اخلاص نه کوم چې په دغه یو کې الله فیصلې په اخلاص باندې کوي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالو التقوى منکم الله ستاسو خوښي ویني نه رسیږي ستاسو رسول تقوا ورته رسیږي ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله ستاسو شکلونو ستاسو رنگونو ته نه ګوري الله ستاسو د زړه تقوا ته ګوري اخلاص تر په سوال بل باندې یو دینار باندې ځان له وخت ول مخه ته رسېدي مخه ته رسېدي ول ماته وی دا زموږ قرباني هغه ساروي دي چې کوم ما دنیا کې زبر کړی دا ټول زموږ دا بوزن چې کوم واقع باندې دا ګاډي اجازه نو هغه وخت دا سوالي خسته نو که په دې څه وخت کې کوم چا وګ لیدل به به چې خسته حالي کړته او جاز ورته ولا جازونه ورته ولا دا د هر وخت په مناسبت سره دی ول مورتل تاسو لري الله زما غره قرباني ساروي دي چې ما الته زبر کړیو ول مورتل چې واست په دې ساروي باندې نه سي د چرته رواني ول ماته جواب راکوي چې جنت ته رواني مسبس جنت ته ځواب دی نو الله رب عزت جلال په دې باندې انسان ته دومره لوی اجر ورکړي دومره لوی ثواب ور باندې ورکړي د دې وجه محترمو قرباني خپل حوزه سره ټول وکړه دی وخت محترمو د مولوی دي نن سبا زموږ په مسلمانانو کې دغه څه خلک راغلي نو دې شکوک او شبهات ورچې زینو د قرباني په حواله ويره تاسو د قرباني کوي کنه په دې سره خدای دومره زیات ساروي چې زبکیږي د قرباني ساروي کمیږي کمې پکې راځي تاسو ولې د قرباني ساروي زبکوي نو موږ ورته وایو اول جواب خدا دی ته د الله د نظام ربوبیت نه غافل ځکه د قسم سوالات کې الله رب عزت جلال قرباني واجب کړی دا نو رب عزت جلال ور سره هغه مساویم پیدا کړی وس الله قرباني واجب کړو به موږ سروي باندې پیدا کړي تاسو ګوري کوی دې کوی اته نه څومره دا وره واسي د زیاتی وس کې سره کوی وکړي او ردی وجنه دی وبنره واسي را دا وکمیږي نو سمو د پس به دا کوی وچی وو وکړي نو دا ردی وغه حماقت ته دویم نمبر په ابتدا د اسلام کې واقعي کې کمه کې دې شو هغه وخت کې به نبی صلی الله علیه وسلم په یوازې باندې صلو خانه کړی په دې کې سبق خپل باندې ذبح کړل او سب نور صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نه ذبح کبه خو نه راغله کله په یو دور کې چرته په تاریخ کې هم دغه سی خبره نه نقل کیږي چې د قربانو د وجه نه مسارو کې کمه راغله او دریم نمبر د دې ورته تاسو ورته د هندستان تر د هندوانو ورته د دې هندوانو په ملک کې په داوا علالولو ذبح کولو باندې پابندي ده تعال تورجا زمون په ملک کې بغواګانې د غینه زیات یل ته ورکمي به خو بکار دا چې په د قربانو سره کې ساروي کمې ده خو دلته و بکار چې سره غواګانې وېدا او په هندستان کې بکار چې په کوڅه کې په کوڅو کې رمې ګرځي دي الان کې تر دې کمی دي مونږه علالو زبکه او الته بډیر کې یو نن ځکه چې زبکی او باز خلک دا وایي یره کدا مونږ زبکونه ارزان دي مشه دې سره وړي ارزان شي پي ارزان شي نو مونږ دې خلکو دا وایو چې په دغه څه کې ده د هندستان ته ورځه التر پيو ریټ ورو ته پوسا التر وړو ریټ ته پوسا ځکه وګانی مو نه لري په کله چرته به کم وي حال درې زموږ د ملک ته دا ریټونه زیات د سیم ملکونه شته چې التر سره ساویزه وګینا دې باوجود وړي پي د سجونه زموږ د ملک ته ګران دي معلومات ورک نو ملګری تر غلط په مې شکاري او الله رب الجلال ارشاد دے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يقول لهم الخيار الله ورسول یو حکم کړی دی فیصله کړی دا د مؤمن شان بدای امننا وسلمنا دیو چینجین لټای دیو عقل د عقلی اسونه دلته نسغلی ترسو پوری چې تا هغه ته غاړه نه تسلیم کړي غاړه دی ورته نه خي هغه څه وخت پوری وسله مسلمان نشي کېږي ته څنګه مسلمان چې دا قسم اشکالات کې د الله او رسول په حکم او عمل باندې زمون کار دی چې مونږ غاړه کېږو او دایت ساتي بعضی خلک یو بل اشکال کوي وایره دا تاسو چې قرباني کوي ولې دومره کړهو کوي دا پیسې را واخلې چې د غریبانو ته ورکړي دا سوالات څو کوي مغرب پرورده
کم چې زمون خلک الته تللی دي اوسېږي دا ځان ته مسلمانان وایي لیکن په دې وخت کې دا هغه مشکلات شروع هلکه تا ته انسانیت دومره غم دی تاسو خو انسانیت تباهي وکړله په افغانستان کې په عراق کې په نورو ملکونو کې تاسو انسانیت تباه کړو ماشومان هم د میندو په غېږو کې په بمونو باندې وویشتل هلته تاسو ته انسانیت نر پر په یادېدو اقتصادي پابندیان یې په ملکونو باندې څومره ولګېدې نن په څومره ملکونو کې خلک د لوږې د وجې نه مري صرف د فلسطین د وجې څه حالت شوی دی د هغه ځینې مجاهدینو هغه مشر بل ورځنی پیغام و ویل مونږ ته هېڅ مه رالېږئ مونږ ته د مجاهدینو راغستلو لېږلو ضرورت نشته دی مونږ سره اسلحه هم ډېر ده مونږ سره افراد هم زیات دي مونږ ته خوراکي مواد راورسوئ خوراکي مواد نشته مونږ ته دعاګانې وکوئ د اسرائیلي مصنوعاتو نه بایکاټ وکړئ مسلمانانو ته پیغام هم دغه وکړو تاسو ته دې وخت کې دا رایې دي اول نمبر خبره خدا ده د قربانۍ عمل د قرآن او احادیثو د صریح نصوصو نه ثابت دی لہذا هلته دا قسم اشکالات چلول په ضرورت او دویم نمبر جواب دا دی ګورئ د هر عمل یو شکل وي بلې روح وي روح لکه لمونځ دی مونځ یو د دې شکل دی مونږ قیام رکوع سجده قرات وغیره یو د دې روح دی روح اخلاص دی حج دی یو شکل دی یو د هغې روح دی دغسې قرباني دی یو شکل دی یو روح دی نو په قرباني سره خو دغه نه حاصلېږي مونږ قرباني وکړله ژبه مو وکړله اخلاص د هغې روح دی د رب ذوالجلال حکم دی چې کله په دې عمل وشي الله به دا موجودېږي په صدقو سره نه کېږي او درېم نمبر مقصد په دا قربانۍ کې غوښې نه دي مقصد په دې کې خپل ځان د الله په لاره کې د پیش کولو جذبه پیدا کول دي د اختر په ورځ باندې که زه قرباني کوم زه به د قرباني په څاروي په مرۍ باندې چاړه راکاږم لاسونه به په وینو کې سره کوم زما په زړه کې بدایي رب ذوالجلاله تا زمونږ نیکه ابراهیم علیه السلام ته حکم کړی و د بچي په مرۍ باندې چاړه راکاږه هغه د بچي په مرۍ چاړه رالېږل تا قبول کړله زمونږ د نیکه نه تا ورته یو ګډ راولېږو زه نن تیار یم په خپل عمل سره زه دا اعلان کوم ربا کله که تا حکم وکړو چې خپل ځانونه د رب په دربار کې د رب په حکم باندې قربان کړې زه به خپل ځانونه قربانو کله کله د بچي حکم وکړو زه به بچی قربانو کله کله د مال حکم وکړو زه به مال قربانو ګویا دا د څاروي په مرۍ چاړه راښکل نه دي دا د خپل بچي په مرۍ باندې چاړه راښکل دي دا د خپلو خواهشاتو په مرۍ باندې چاړه راښکل دي دا د رب حکم ته خپل ځان تیارول دي څنګه چې مې نن د څاروي په وینو کې لاسونه سره کړي دي ربا کله ستا د طرف نه حکم راغی زه به خپل وینو کې لاسونه سره کوم د دې مقصد دغه دی او هغه په صدقې سره کله هم نشي حاصلېدی او څلورم نمبر زه به تاسو ته مثال په ذریعې سره یو وضاحت وکړم د رب حکم دی هغه زموږ رب دی هغه څاروي حلال کې قرباني وکړي یو اقا دی د ده نوکران دي یو نوکر ته یې ویله ویل یاره غرمې له به روټۍ تیاره کړې ترکاري به تیاره کړې سالن ماسپښین د جګړه ورته وایي هلکه قرباني دې کړې ده دی ورته وایي صاحب ستاسو حکم ما ځای جارو کړو ځکه په دې وخت کې دا ځای جارو کول ډېر زیات مناسب و ځای ډېر ښه و جارو مې ووهله ځای مې هغه ورته کمقله دماغ خراب یې هغه ضروري و خو ما درته حکم په دې وخت کې د روټۍ او د ترکاري د تیاره کولو کړی د ځای د صفایي مې نه و کړی ستا مازغه چېرته ده نو صدقه ورته هر وخت کولی شي وایي که په دې درې ورځو کې د رب د طرف نه حکم د قربانۍ دی نو رب په دغې سره نه راضي کېږي او دویم صدقه او په قربانۍ کې دا ډېر لوی فرق دی صدقه هر وخت کېدی شي او قربانۍ صرف په دا درې ورځو کېدی شي بله ورځ نشي کېدی نو دغه قسمه او بیا دې وایي ویره په دې سره د غریبانو سره دا کېږي او دا کېږي ګورئ په دې څارویو ذبح کول اوس دې منډیانو ته ورشئ په پوره دنیا کې د ټولو نه زیات معاشي هغه په څارویو سره روان دی څومره بانډیجان دی هغوی ته به څومره نفع میلاو شي څومره فایده به ورته وشي په دې وخت کې ته وګرځېږه قصابانو فایده پکې د اختر په ورځ وشي څرمنو کاروبار شروع شي څومره غریبان به چې پوره کال به غوښه نه وي خوړلې مونږ تاسو قرباني وګورو هغوی کورونو ته غوښه ورولېږو د هغوی ماشومان هم په دې ورځ باندې غوښې وخوري په دا دوه درې ورځو کې د غوښو به د خوشحالۍ کې هغوی هم زموږ سره شریک شي نو د دې نه تپوس وکړه تاسو د انسانیت خیرخواهي کوئ که بدخواهي یې کوئ تاسو به خیرخواهي ونه کړله بدخواهي هم وکړله په دې طریقې سره هغه چې کوم غریبانو ته میلاوېدل د هغوی هم لاسونه ونیول هغه غوښې ورنه واغست برحال محترمو خبره لري زی قرباني په چا واجب ده
په صاحب نصاب باندې نصاب څه شي دی ګورئ کله چا سره ونیمه تولې سونه ورسره سلور سيزونه مونږ دلته بلکې 1500 په زکات کې مونږ سلور سيزونه نصاب ګرځو په قرباني کې 1500 سيزونه اول نمبر سونا 7.5 تولې دویم نمبر چاندی 52 تولې دریم نمبر نقدیت سلورم نمبر سامان د تجارت در زکات هم دي قرباني هم دي خو په قرباني کې به یو سیس بل اضافي دي د ضرورت نه زیاتی سيزونه د 1500 سيزونه د قرباني نصاب دي بیا پاره کې دو قسمه تفصیلات زموږ علماء فقها کړي یاره خو مفتابهی چې کوم دی کوم روان دی هغه دا دی چې کله چا سره 7.5 تولې سونه ور سره دا یاره دینه زیاته به قرباني واجب ده کله چا سره 7.5 تولې سونه نه ور سره 52 تولې چاندي ور سره د بدل لازم ده کنه نقدیت ور سره د سونه چاندي نشته د 52 تولې چاندي قیمت ور سره ده نن سبا د 52 تولې مانن ته وسو په توله بسودا نو د 52 تولې چاندي قیمت جوړي 1,52,000 نن ما یو زرګر ته د وسو ټلیفون وکړ ته وسو 1,52,000 نقدیت در سره لري ورس یا دغه نشته لري سلورم سامان د تجارت در سره لري یا دغه نشته لري د ضرورت نه زیاتی سيزونه کول ګرځي یره کوټ لو خبره طریقال کې یو ځل نه استعمالي ضرورت ورته نه پیخي زما سره جوړي دي فقها لیکي د ضرورت نه زیاتی درې جوړي کپڑے درې جوړي ضرورت تر دې نه علاوه ضرورت نه زیاتی دي یاره ما سره یو موبایل را سره زما ضرورت باقي پوره کیږي یو بل موبایل را سره د ضرورت نه زیاتی را سره دی ضرورت څه چیز دی ضرورت اصلي چې باقي د انسان عزت او ابرو جوړي ګورې زما سره 100,000 روپۍ دی وجو کې 50,000 روپۍ را سره دي لیکن دا 50,000 روپۍ زما ابرو او عزت دی ور باندې مثلا یاره زما سره 100,000 روپۍ بجټ کړي لیکن په ما باندې د میاش د بجلی بل ما ته پته لري 1,000 روپۍ برازي نو دا 1,000 روپۍ زما ضرورت ده ځکه چې بجلی بل ز داخل نه کوم زمانه حکومت بجلی کټکې میټر را نه وړي زما بچی دي لس 15,000 روپۍ زما سره سره دي زما ضرورت ده زما د بچو بیګا ته سبا ته روټۍ په دې باندې ده چې زما یو بچي زما بیبي کور بیمار شولا زما مور پلار بیمار شو سبا ته راغی علاج کوم په دې باندې سرور 15,000 روپۍ خو دومره ده ضرورت څه ده کله یو سړی سره په دې 15 سيزونو کې یو هم نشته البته اده سره یو توله سونه ور سره ده یا نیمه توله لکه چاندي ور سره ده لکه پیسې ور سره ده نقدیت خدا نقدیت بیا وې مجدار د ضرورت نه زیاتی ده زمو خلک په مسله پوهیږي نه د دې وجه په بهر سړی باندې واجب کوي نو بیا مونږ علماء کوم باسو یره ذنب القیمت تلل شو به ذنب الاجات کوم یو صورت تلل شو نه د سره چې کومې روپۍ ور سره دي دا د ضرورت اصلي نه زیاتی دي وستاره یو ټول سونه راو سره د ضرورت نه زیاتی دي جمع کړل نو قیمت یې 52 تولې چاندي ته رسیدو چې هغه څومره ده 1,52,000 نو پتا قرباني لازم ده دا د وجود محترم دویم نمبر په یو کور کې مور پلار دې راغه بچی دا شریک کاروبار کوي دا بچی هم ګټي پلار هم ګټي ټول راوړي پلار ته ورکړي نو پدې کې هر یو سړی ځان له مهنت کې ټول جوړېدو بدل لازم ده چې په دې بچو کې کم صاحب نصاب جوړېدل په حساب په مطابق کم جمع ویلا په دې باندې قرباني لازم ده په هر یو باندې جوړه یو قرباني د ټول طرف نه کاږي دویم زامن دی پلار وفات شو 15 زامن دی سلور زامن دی په یو کور کې اوسي پدا 15 زامن د ټول مهنت مزدوري کوي یاره هغه ټول شریک چې دی حساب ولګي یاره د اغرو د دیرو د دغیرو دا ټول حساب ولګي نو شریک باندې هغه نصاب ترسيږي نو پدې کې په هیڅ چا باندې قرباني نه لازم البته کې حساب دی ولګي یعنی اولنې صورت دا شو چې هر یو مال نصاب ته نه رسیږي بلکې د ټول هغه چې شریک کې هغه نصاب ته رسیږي نو په یو باندې قرباني نشته البته کې بدی کې د هر یو هغه نصاب ته رسیدل نو بیا د یو قرباني نه کاږي هر یو پر خپل طرف نه قرباني کوي دریم نمبر یو بل صورت دی یو پلار دې د بچی دی دا پلار مهنت کوي بچی مهنت کوي مزدوري کوي په دې صورت کې
په دغه صورت کې چې کله دی حساب ولګي نو هر یو کس صاحب نصاب ګرځي دا ټول راجمع کړل صاحب نصاب په دې سره هغه نصاب ته رسیدل او کزان نظر نه حساب ولګي نو بیا هر یو نصاب ته نه رسیږي نو په دې کې به چا قرباني نشته البته که په کور کې په ډیرو افراد باندې را په خزه باندې را په خاون باندې را یو قرباني نه کوي خزه هم کوي خاون هم کوي خاون کې بخپله خوخه د خزې لپاره کوي کولای شي لیکن په خاون باندې لازم نه چې د خزې لپاره قرباني وکړي دا شو محترم وجود دویم نمبر زمونږ په مسالکو کې په دې ورځ کې ول د الله ورځي د دې په اړه کې حدیثو کې ډېر ثواب راغلی د روزې وروسته کې فضیلت راغلی غره دې ورځ راغلی په دې اته ورځو کې په هر ورځ روزې سره الله دې یو کال ګناه معاف کړي او دا کوم چې نهم ذل حجر چې زموږ خلک ورته تعارف وي د دې په اړه کې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د الله نه امید ساتم چې په دې ورځ باندې به الله د دوه کال ګناهونه انسان ته معاف کړي نكفر السنة الماضية والباقية تیر کال او د روان کال ګناهونه سره الله معاف کوي انسان اوس دا ورځ د کله زمون خلک یقین وکړه نن او سبا په دا موبایل باندې زمون بخیره دماغ خراب کی اغم کال کې اغم کال یو بندو بل کال بل بندو کله کله دغه په دوه موبایل باندې کارونه شو به هر یو ځان له بحث کوي ته ورته وایي یاره بس تیر پاکستان په حساب سره نه هم ځله جوړیزه دا طرف نه اعتراضات شروع کی بیا به هر یو سره بحث جدا جدا کی زمون خلک ودی هم دغه سي هر چاته به دغه مرزي مطابق مسله کې ورنه کنځل کوي درغه طرف د یاد ساتي د روزي متعلق قانون دار ہے چې روزه چې کله میاش ولیدل شي روزه دا چې کله میاش ولیدل شي تر حدیث کې راځي صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ترمذی شریف حدیث ده تاسو میاش نشي روزه کوئ میاش نشي افطار کوئ زمون ملک کې میاش ولیدل شو اعلان مو شو زمون اختر دی اعلان مو شو زمون روزه مو بده بسې زمون بعضی خلک دي په دې ورځ باندې هغه د شکر بشباتو ذکر یره حاجیان ونن عرفات ته تللی او زمون دلته اتمه ذل حجه ده زمون لپاره د عرفه اجر کله ده بابا زمون لپاره سبا ده نو حاجیان ونن عرفات ته تللی نو تللی کنه ته په حدیث کې ستاره پاره په دا ټولو کې اجر دی کنه اوله مونږه صاحب دوی مدرې مسلو رمه بنځم شوګم او ما اتمه نه هم په دې ټولو کې ستاره پاره اجر دی ودلته وبل بار شروع یاره په دا نه هم باندې جایز نه نظر مفتیان شروع جاري او سره ځان مفتی شي په پتی وو خدایات وساتئ زمون د پاره د عرفه د ورځې ثواب په هغه ورځ کې دی په کوم ورځ چې زمون په سبال اختر وي په نن نام ذل حج وي او دا کوم خلک چې عرفات په دلیل کې پیش کړي نو دیو ته مونږ وایو دا نه هم ذل حج دې ته چې یوم عرفه ویل کی دا د هغه زید معقول مطابق دې ته عرفه ورسول شوی دا لکه زه یو مثال درکم تاسو ګورئ نبی علیہ السلام فرمایي ما بین المشرق والمغرب قبله مشرق او مغرب په منځ کې قبله ده مدا خو نبی علیہ السلام د هغه زید معقول مطابق ویلو ته پاکستان هندستان تراشه دلته مشرق او مغرب په منځ کې قبله نشته دلته شمال او جنوب په منځ کې قبله ده نو وسته هغه معقول نظر انداز کې دلته راوخل خلکو ته وي تاسو غلط طرف ته مسکو بل طرف ته وخت بابا معقول ته وګوره دا غي مطابق به خلکو باندې روزي نصاب دویم نمبر په بعضی احادیثو کې صراحتاً د نظر نه هم ذل حج ذکر راغلی دی مثلا یو حدیث کې راځي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذل حج نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په نه هم ذل حج روزه نیول مستان نه هم ذل حج کله دا زما په سبا باندې چې اختر دی نو به تر هغه سره ولي اوسه کې او دریم نمبر بعضی ملکونه دغه سيدي په سعودي عرب کې ورځ د شپه نو عرفات ورځ خورا وینه 13 شولا او وی بلدینه پس روزه نشته بل دي خلکو لپاره زوی لري لپاره د سره عربي ورځ نه نه بعضی ملکونه دغه سيدي چې هغه د سعودي عرب نه یو ورځ ورسته دي هغه خلک به د روزي لپاره سره او زه دغه مفتیانو ته چې ځان په دې ورځ کې مفتیان جوړ کی زدیو ته وایم چې کستا دومره زیات شوق دی خو بیا افطاریم تر اوی سره کو سحریم دا اوی سره کو د منظورم دا اوی سره په دغه کې تدلته اوقات بدل منی چې د زمون اوقات بدل دي نو بیا ته په عرفه کې دا دومره زور ولې لګول چې دې زو خلکو حرامه وبره
او د دې نظر بل ته وسم کوم دغه مفتیانو تا خو ویلا چې سعودي نه عرفه لا چرونه زمونږ نه عرفه شو تا ور سره روزه ودی ولا خو بیا نه شر اختر نه یو ورځ مخکې قرباني هم وکړه سره برخونه هم ورځ الحجم دقه شو د سعودي عرب سره شته بیا قرباني ولې نه کېدل دي ځکه دا د بدر چې قرباني می خرابېږي او چې قرباني دي خرابېږي بیا په حمزه الله جمعنی ته روزه ته ولې راځي شوی بدل مطلب جنگ جګړې نه دي پکار کچا په اتم په دینه دونه ورچې زمانه بار درګور الله برغه ضروري کی کچا په نه هم ولدل الله برغه ضروري جنگ جګړې نه دي پکار ځان لا عمل وکستا باسو نو ضروري ایو سړیو جمعات کې اذان ورسول کوم مسترانه هغه دوی مزان وو چې دا دوی مزان نه وو ټول خلک بسره او دا دوی مزان جایز دی نو تاسو ورو اوسه پوری مسلمان راځي اوس په دوی مزان زما سره جګړه کې نو دا څنګه دخل دوی نمبر محترم یو بل مسله ټیم ختم دی اوس اختصار سره وایي یو بل مسله په یو وخت ډېر خلک څه کول شروعات خوري یره په میخه باندې قرباني کیږي کنه کیږي چون کې دي غیر مخلوقین هم تاسو کو تاسو امامان نه ملای ودرمي چې وخت چې تاسو خوري د دې علت د کوم ځای نه دی هغه ظالم زمو مخکې خو به قرباني هم کولې نصیب یې په لس کې ماسته به وونه خو اوس چې کله گیر شو عوام راګیټل اوس یې قرباني نه پسې کاروږي د دې قربان یاد ساتئ د قران د کوم آیاتونو د کوم احادیثونو چې د وا قرباني ثابتېږي د عقیده د میخ قرباني هم ثابتېږي میخ ځان له قسم نه دی بلکې هغه واده قسم نه دی کتاب الاجماع کی امام ابن منذر رحمه الله کی وجمعوا على ان حکم الجوامع سے حکم البقر په دې باندې د امت اجماع دا چې حکم د میخي د پشان د حکم دا او امام احمد بن حنبل نه چې کله تاسو شو آیا په میخه کې وایي چې کې دي شي هغه تر قال لا اعرف خلاف هذا زره دین خلاف څوک نه پیژنم چې په صحابو یا تابعینو کې دي اختلاف کړي څنګه چې په واقع وایي چې کې دي چې په میخه کې دي نو چې یې به کې دي قرباني هم جایز دغه امام مالک دغه نور ائمه نقل دریم نمبر محترم تکبیرات تشریق چې ورته وایو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا د نهم ضلع جنه شروع کیږي زمونږ د ملک په حساب سره د پاکستان زمونږ به شروع کیږي د اتوار د ورځې د سهار د مونځ نه نهم لسم یو لسم دو لسم دیار لسم د مازیګر پورې یعنی د اختر د سرورنی ورځ د مازیګر پورې تکبیرات تشریق دا په سړی او نر زنانه د ټول باندې لازم دی واجب دي دا په پرخلو کې ګناه ده د هر فرض مون نرسته یو ځل ویل په زور سره دا واجب دی خو زنانه چې دي هغه به دومره په زور نه وځي کور نه بهر زوګا وي او که سړی په جمع سره مونږ کې واځي مونږ کې خو هغه ټول باندې یو ځل د تکبیرات تشریق ور واجبانه محترمو قرباني ورسې دي خپ پراخ دی لای سره خپ خوشاله سره سروي زبر کې صرف دې ته سوچو کې کله ما الله حکم کړو چې بچي زو وکما بس کړو هغه الله کفاره را ولېګل سم دومره په ځل خرجانو مونږ په 15 لک روپیو موبایل مونږ غشته شو مونږ په لګونو روپۍ په پیسارونو په جامو په لرسه او چې الله حکم راځي مونږ غاړه ورته مات به مونږ ګرځو په 2 لک روپۍ سروي یاره په یو لا کوله وګورو نو الله په حکمونو کې چل ول مکوا الله تاسو اخلاص رسیږي خسار به والا الله په لار کې خپې سو لګوا په یو حدیث کې راځي دا تقرزنا ورزان د بار خپل دا پر قیمت پر تاسو د پر د سورلی وی د قیمت پر په بل سرات باندې وبري باندې تاسو ته مبارک په مشاله سره خپ پر اخلي سره خلق باندې بچانه کې کوشش وکړي مخیا تمہاری وې ته الله ورکه بدل ورکړي الله دې ورکو توفیق او خیر